زمنګ درېمل تجارتونه، مدارس، روزګارونه دا الله خکړي دي، خو په دې صوبه کې او خاص کر بلوچستان کې لوی کردار پکې د افغان مهاجرینو. بیا هغوی موږ سره 40 کاله په دې ملک تیر کړل. په لکونو کډه چې په لار باندې رواني، په لکونو بیا ګیټونه بند دي، زنانه یو ځای کې بچي وستره دي، بل ځای کې دي، دا واړه واړه ماشومان ورته جاړي، هلته واورې دي په هغه ملک کې، کور یې نشته. په دې مسلمانانو کې اختلاف هم ډېر دی. په دې کې دنیا پرستیم سیوا شوې ده، قوم پرستیم پکې سیوا شوې ده. پاکستان او افغانستان زمنګ جبه یو ده، زمنګ دین یو دی، زمنګ رب یو دی، زمنګ رسول یو دی، زمنګ قرآن یو دی، او زمنګ ورورولي الله یو قایم کړی ده. انما المؤمنون اخوه، هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هجرت کړو مهاجر او مدینه منورې ته. ابو بکر صدیق هجرت کړو مهاجر او عمر فاروق کړو. خو هغه د مدینه خلکو خپل غیږ دیو ته کولاو کړه. الله په مدینه باندې داسې برکات راوستل چې نن پورې هلته رزق نه ختمیږي. دا مهاجر چې کله رالل 1980 کې زمنګ د عمل ارزانی پکې وه، خو دې کې رزق نه و، ګاډي نه و، نعمتونه نه و، بجلی نه وه، ګیس نه و. د دې هجرت سره الله رب العالمین پر پاکستان باندې رزق دروازې را کولاو کړي. زمنګ درېمل تجارتونه، مدارس، روزګارونه دا الله خکړي دي، خو په دې صوبه کې او خاص کر بلوچستان کې لوی کردار پکې د افغان مهاجرینو. بیا هغوی موږ سره 40 کاله په دې ملک تیر کړل. دا څومره دیني مدرسې چې ګوري، دا لوی لوی علما ګوري، دا لوی لوی تجارتونه ګوري، دا اکثر د افغان مهاجرینو تجارتونه دي. او هغوی دې ملک تجارتونه شروع کړي وو، دې ملک روزګار و، دلته بچي وو. خو کله کله یو بل خلاف په سوشل میډیا دا پروپاګانډې او ډرامې او یو بل پسې قصې، د دې شر نه د الله موږ تاسو وساتي. نو زمنګ د حکومت پاکستان هم فیصله دا و چې د 1 نومبر نه مخکې ټول افغانیان نان رجسټر وځي دې ځای نه. نو دا خبره خو په کولو باندې ډېره اسانه ده، خو چې چا روزګاري، بیا یې خلکو باندې قرضونه وي، بیا د هغې نه علاوه د هغه کوري، د هغه بچي، او هغه 40 کاله تیر کړي، د هغه عمل نه خبر دی، هلته یخنیم ده، لار نشته، ترتیب نشته. نو دا ډېر عجیبه ازمایښت دی. او دا روغ هفته په لکونو مهاجرین روان دي په دې لارو. خو د مسلمانانو کیفیت دا و چې په کار داره دا زموږ وروڼه و چې راتلله موږ سره خوشحاله وي، او چې تللی په خوشحالۍ باندې تللی. هغه یو ځای کې تنګولو، بل ځای کې تنګولو، پولیسو باندې تنګولو، په رجسټریشن باندې تنګول. دا لوی المیه زموږ او ستاسو په دې ملک ده. دا مسلمانان دي، دا مؤمنان دي. دا کومې تور سرې چې تاسو وینئ په دې برقو کې پټې، دیو 40 کاله د مجاهدینو پالنه کړې ده. اکثر د چا خاوند شهید شوی دی، د چا بچي شهیدان شوي دي. چې زمونږ د مسلمانانو نوعیت دا دی چې د هغوی په سامان باندې موږ تالان جوړ نه کړو. د هغې د دې مجبورۍ نه موږ او تاسو غلطه فایده وانلو، او په خولې باندې د خولې نه ګنده کلمات را ونه باسو. بعضې سړي د خولې ورشل وران غوندي اوتې بوتې وایي. د خیر کلمات، د دعا کلمات، د خیر دعاګانې د الله نه غوښتل. او څلورمه دا ده چې دغه مسلمانانو سره د خپل وس مناسب مدد او کومک کول. ابروز بارانو په لار باندې ځکه په لکونو کډه چې په لار باندې رواني، په لکونو بیا ګیټونه بند دي، زنانه یو ځای کې بچي وستره دي، بل ځای کې دي، دا واړه واړه ماشومان ورته جاړي، هلته واورې دي، په هغه ملک کې کور یې نشته. دا یو لویه دردناکه واقعه د پاره د مسلمانانو، د مؤمنانو. یو خو موږ مسلمانان یو، که څوک د افغانستان دی او که د پاکستان دی او که د سعودي عرب دی. خو قرآن کې الله فرمایي چې انما المؤمنون اخوه، مؤمن د مؤمن رور دی، المسلم اخو المسلم. که په هره دنیا کې اوسېږي دا زموږ وروڼه دي، د دیو خوشحالي زموږ خوشحالي دی، او د دیو غم او تکلیف زموږ تکلیف دی. نو یو بل پسې ډرامې، پروپاګانډې، د یو بل اهانت کول، دا ګناه ده، دا ظلم دی. دا په مسلمانانو کې بدګماني خورول دي. دویمه دا ده چې دغه مهاجرینو سره څومره مدد د چا وس کېږي. د چا به د خوراک وس کېږي، د چا به د پیسو وس کېږي، د چا به د بسترو وس کېږي. 40 کاله د ملک الحمدلله هغوی له پناه او ځای ورکړی. دلته د میزبان په حیثیت باندې موږ پاکستاني و د هغوی. په کار دا ده چې نن هم د هغوی سره زموږ دا رویه. بله ورځ یو نن سبا د نړ زمانه ده، یو پښتون د فرانس نه بلجیم نه فرانس ته وغوښته. دا دواړه د کافرو ملکونه دي. نو هغه په هغه ځای باندې کیمره ودروله چې ګوره زه د یو مل نه بل ته وړم، بلجیم او فرانس.
دا بوډونه ول تاسو تخکاری خودل ته نه چوکۍ شته نه تلاشي شته نه راټل شته نه چیړل شته نه داسې چې کاړو خیا دا وخیا هغه وخیا یو ملک ته چې ننوتې په یورپ کې درش ملکونو کې ګرځه څوک د نه دا تپوس کوي چې کوم ځای نه راغلی چې د یو ملک پاسپورټ د سره په ټول یورپ کې بیا ګرځه تا ته هر ملک ته اجازه لګېدلي دلته موږ مسلمانان د دې فتنو سره مخامخ شوي ټیک د پارچا کې خو بدي که کم سړی فساد کوي هغه طرف ولی دې طرف ولی فسادیان دی الله تباو هلاکي خو چې را کم روزګاری خلک دي عالمان دي مسلمانان دي مؤمنان دي نو د دغه خلکو سره کومک کول د دغه سره مدد کول د هغوی دپاره دعا کول دا زموږ او ستاسو ذمهواري ده او دا یاد ساتي په دې مسلمانانو کې بدقسمتي دا ده چې موږ نن سبا د مجبور سړي نه فایده اخلو چې راشه لکه دا کور د دې انتقال پسې نشته دی نو د اتیاو لک روپو کور ته به څلوېښت لکه واله یا دا سامان د دې دا سامان باندې تالان ولګوه کوشش کوه چې دنه درس پوری کړي یا د چا روزګار دی دکان دی چې تا کې حیا او مسلمانی د سره ده نو د الله رسول په درو خبرو باندې د صحابه کرامو نه بیعت اغسته وو په موس قایمولو په زکات ورکولو او دریم بیعت د الله نبی اغسته و نصح لكل مسلم چې د هر مسلمان د پاره خیر خواهی لټول په سر ریټ باندې شي ځالي بازار نرخ ته اله منګه دا پریاد د خپل مسافرو سره په سعودي عرب او یورپ او دوبۍ کې چې کوم مسلمانان دي زمونږه نو چې کوم یورپ ته لاړ شي هغه یورپ ولا مطمئن دي دغه ملکونو نه او زمونږ چې کوم مسلمانان پښتانه دي په سعودي عرب کې د سعودي والا زمونږ رونه دي مسلمانان دي خو زمونږ د غریبانو پیسې ټول مرو خوړلې ظلم کوا ټیکسونه پکدا کفاله پکدا اقامت اعلی چې کوم سړی د خلیج ناراضي هغه د ملکونو تازار واپس کړي دا سبق موږ ته دین اسلام نو راخودلی هر مسلمان د مسلمان رور دی د الله رسول فرمایلیو د مؤمنانو مثال د یو آبادی په شان دی دا آبادی په یو بلډینګ باندې بل کلک ده په یو پیلر باندې بل پیلر کک دی په یو دیوال باندې بل مضبوط دی د مؤمنانو مثال به دسی د الله رسول فرمایي لکه څنګه چې یو بدني که ګرده باندې د دړی او که پینده باندې دړی که پستر کې دړی ټول بدن تکلیف پوری د قرنګ د مسلمانانو غم او خوشحالي به شریک الله رب العالمین دې ټول مسلمانانو اخوت او محبت او اتفاق نصیب کړي دا کوم مهاجرین چې واپس روان دي د دیو لارې دی الله رب العالمین اسانی کړي ځکه دیو کورونه نشته دی دیو زینه نشته پر د پوش خلک دی پښتانه اکثر علما طلبا دي الله رب العالمین دې د غیب خزانه را کولو کې د غیب